السلام علیکم ملګرو د کوچیانو کلی سره موجود یم په دغه ځای کې دا نهر ده دینه د یوه نکه جوړیږي کوچیانو کلی سایډ ته کار په چالو ده او سیمټ میمټ بجري وغیره دا ورته پراته دي او دا تاسو کتی شئ دې سره پخوا کې بله نکه شته ښه ډېره په کمې فاصلې کې ده نو زه به صرف دا ووایم چې بعضې خلک وایي چې پڼ نشته ترقیاتي کار کېږي نه نو څه هغه موږ نه څه غواړو چې په کوم ځای کې ضرورت ده هغه کارونه نه کېږي دا وګورئ دا نکه تاسو ټول یې وګورئ داسې تخیم یې سراسري دا روانه ده او دې سره په خوا باندې تقریبا 400-500 ګزه فاصله نه ده په دغه ځای کې بله نکه شته نو هغه نه اوبه راځي چې کوم زموږ هغه 400-500 کورونو ضرورت ده چې بار بار ورته وایم چې دا وکړئ هغه نه کېږي او دا روانه ده دا وګورئ ښه داسې نوره ډېرې مسلې دي او بیا په دې کې بعضې خلک ماته وایي هغه وایي سخي ته په غلطه باندې نو زه هغو ته دا وایم چې تاسو خو ټیک یې په صحیح باندې روان یې که جواب یې درسره وي ما ته جواب راکړئ د چا سره جواب یې هغه یې ما ته راکړئ تاسو خو یې پڼ نشته او هغه نشته 400 کورونو اوبه یې ساري دي هغه ته پڼ نشته او دا کارونه کېږي دا کوچیانو کلی ده او دغه مین زیم جندي روډ ده او دا نکه وګورئ بس ټول یې وګورئ نور به زما په مقصد پوهېږئ بیا په دې باندې زه راځم بله ویډیو جوړوم زما بیان به ورسره واورئ السلام علیکم ملګرو دا مین جندي زیم روډ ده دا تاسو کتی شئ دا د خلیل کلي نه رامخکې عبدالغفور کلی زما په خیال دې ته وایي دا جندي هسپتال سره نو دا په دغه نهر باندې اوس دې ټایم کې خو وشته دا پل په جوړېږي تاسو یې کتی شئ هغې لارې ته دا پل په روان ده عبدالغفور کلي سایډ ته دا په جوړېږي بیا بعضې خلک موږ ته وایي چې کارونه مرونه ټول سټاپ دي او پنډونه نشته او د کوم ځایونو کې ډېر ضرورت وي هلته پڼ نه وي خو خبره داسې ده چې ډېر خلک موږ ته وایي چې موږ په غلطه باندې یو نو دا وګورئ داسې دنیا شی کارونه دي زه بیا تاسو ته ښیم چې هلته څومره آبادي وي او چې کوم ځایونو کې موږ غواړو هلته تقریبا 90-95% آبادیانې دي او چې دا کومو ځایونو ته دا غټې منصوبې روانې شوي وي هغه ځای کې تقریبا 5% آبادي وي نو دا تفصیل کې بیا وروسته زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم دا ټول به یو ځای ته جمع کوم بیا به یې ته ښیم مهرباني مننه